الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. مخیاتونو کی تذکرہ د دیوا توحید خبره د توحید په مسله باندې الله هم گواہی کوي، ملائک هم کوي، اولو العلم هم کوي چې څوک اهل علم ندي، څوک پوها ندي، ناغي د الله د وحدانیت نه لري دي. دا یو قسم ردو پاغي نصرانیانو باندې چې هغې راغلیو او هغې دا خبره کوله چې عیسی علیه السلام الہ دی یا هغه ابن الله دی، دا الله سره دی. عیسی علیه السلام ثالث و ثلاثه دی، دریم دی د دریونه. دی وی کله الہ درې دي، خدایان وی درې دي، کله وی دو دي، کله وی دی پخپله الہ دی. مریم هغه ځان له الہ ده، او کله وی عیسی علیه السلام دا الله زوی دی. په یوه خبره باندې ولاړ نه دي. تذکره وکړه د دې چې راشي دین اسلام ته، دین اسلام دی، دین توحید دی، راشي دیتا او دا قبول کې دا د الله خوښ دین دی. رستو 33 آیات کې به بیا د دې تذکره کوي چې د دې پیغمبر 31 آیات کې بم وي، 32 کې بم وي. تذکره وکړي د دې چې د پیغمبر تابعداري وکړي، د الله تابعداري او د الله د رسول تابعداري کوي، دا دین دی. نو د الله رب العزت ته خوښ دین دین اسلام دی. څوک چې پکې اختلاف کوي نو ولی کوي؟ هغه د ضد د وجې نه کوي، د عناد د وجې نه کوي، خپل کور کې خپل منځ کې د دې د یو بل سره نالګي ده، د هغې د وجې نه کوي. دلته کې بل خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د رسولو ده. الله پیغمبر ته تسلی ورکی، پتا باندې رسوانه دا خبره رسوا، نور اخواته کار د دې دی. اوس د آیاتونو کې تذکره کوي دا خلکو چې هغې انبیا د آیاتونو د الله نه انکار کوي، انبیا علیهم السلام قتلوي، نور موحدین قتلوي. نو الله وی یو خواته خبر ورکا د جهنم درناک عذاب، بل خبر وته دا دی چې دا کسان هغه خلق دي چې په دنیا او آخرت کې د دې اعمال برباد دي. دې که مونځ کوي، کده روزه نسی، کده حج کوي، سچ دي ټول برباد دي. د دې نصرانیانو قباحتونه د هغې څه بعضې تذکره به کوي. دی وی منګ ته به اور نه رارسي مګر یو څو ورځې په شمار. دې خبرې دی په دې دوکه کې اچولي.
الله وی پته به وته لګي سبا قیامت کې به پته لګي چا چې څه کړلی پورا بدله به د هغې ورکول کېږي چا باندې به ظلم نه کېږي ورپسې بیا به تذکره قل اللهم مالک الملک سره د مسلې د توحید په بل انداز باندې ان الذين يكفرون بآيات الله یقینا کسان چې انکار کوي د الله د آیاتونو نه ويقتلون النبيين بغیر حق او قتل انبیاء علیهم السلام لرپنا حقا د انبیاء علیهم السلام قتل چې کله هم شوه دی ناغه په نه حق شوه دی په حق باندې پیغمبر چرتم نه وجل کیږي چې داغه وجل چرته جایز شي مطلب وجل پیغمبران په نه حق باندې د دی وته هم نه حق وي د دی په نسبت باندې هم دا وجل په نه حق وو مخکې تذکرہ شوی هم وا درې څلوېښت انبیاء علیهم السلام دی د ورځې په شروع کې وجلیو په یو ورځ کې او بیا یو سل او اویا کسان را پاسېدل د دې په حمایت کې هغه د تاسو ولې وجلی نو هغه ورسره هم شهیدان کړو هغه وجل د حق پرستو تایید خلقو کړل فرعون وی ضرونی اقتل موسی ولیدعو ربه پرې مې دی وی لته چانی ولې دا په کرسی باندې قلار ناس دی وی پرې مې دی یا موسی علیہ السلام قتل کم دې خپل رب ته आवाजو کی مان اخلاص کی یو حق پرستو رجل مومن هغه نه دا کله برداشت کېدا دا بیا برداشت نه کیږي بیا د پیغمبر په خلاف کې یو سړی خبرې کې داسې خبرې دي کې یو سړی د غلې ناسي دا د دې زمانه د دې دور خبرم نه ده چې زمونږ پیغمبر د ټولو انبیاء علیهم السلام سردار دی هغه خاتم النبیین دی داغه په باره کې د څوک کوي نو سړی په غلې ناسي وتا نو نه دا هغه پیغمبر په باره کې وی پریم دی وجنا مې وي هغه را پاسې اتقتلون رجلا یقول ربي الله آیا تاسو وجنی هغه سړی چې هغه وی رب زما الله دی داغه جرم څه دی جرم دا دی چې هغه وی رب زما الله دی په دې باندې هغه مجرم دی نور زینو کې الله رب العزت دا تذکرہ کوي بازي خلقو چې د دې موحدینو سره د دې حق پرستو سره خلاف کړل جنگي کړل نام په دې باندې وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد نور زینو کې موي دی چې د کلینه وستلی د کلینو د وستو بندوبست جوړ کړل هم د دې وجینا چاغو رب زمونږ الله دی رب ته یو وی او دلته کې اکبر آبادی هغه یو تذکرہ کوي هغه رب رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے اللہ کا اس زمانے میں دی باندې رپورټونه کوي ګور دی الله ته یو وی وی دی ګور داسې وی هر څه چې الله کوي په دې باندې رپورټونه کوي په دې باندې فتوی لګي نو ان الذين يكفرون بآيات الله یقینا کسان چې انکار کوي د الله د آیاتونو نه ويقتلون النبيين بغیر حق او قتل پیغمبران لپاره نه حق
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس او قتل یا کسان لره چې هغه حکم کوي خلکو ته د انصاف یامرون بالقسط چې حکم کوي د انصاف من الناس د خلکو نه عام خلکو نه خلق دي هغه لګیا دي خلکو ته لګیا دي د الله خبره کوي د الله د رسول خبره کوي هغه لګیا دي د اتحاد خبره کوي د اتفاق خبره کوي هغه د دین خبره کوي او راشي دین تراشي په دین باندې عملو کوي او را پاسې د پیغمبر ناموس باندې ودرېږي د هغه د صحابو په ناموس باندې ودرېږي پیغمبر ته دې بدیره نه ویل کېږي صحابو ته دې بدیره نه ویل کېږي د هغې په عزت باندې ودرېږي نو خلک څه کوي یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس دغسې خلک وجني نو مخکې چې کوم واقع شوې وه دغه نه څومره علما چې شهیدان کړی شوي دي هغه په دې دور کې دغه څو ورځې مخکې مولانا محمد عادل خان ډاکټر محمد عادل خان صاحب رحمه الله هغه چې شهید شو نو هغه په دې باندې د دې نه مخکې مفتی نظام الدین شامزی رحمت الله علیه هم شهید شو د هغه نه مخکې د دې جامع فاروقیه نور علماو یو پکې مولانا عنایت الله شهید رحمه الله مولانا حمید الرحمن شهید رحمه الله مفتی اقبال رحمه الله دا درې وړه په یو ځای باندې شهیدان کړی شي یو سره ډرورو یو د مفتی اقبال صاحب رحمه الله زویو دا 15 کسان په یو گاڑی کې شهیدان شي وجنی ولې دا هغه خلق دي چې هغه د توحید خبره کوي یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس څوک چې توحید خبره کوي دغه توحید په دې باندې بد لګي نا وجنی نو الله وی فبشرهم بعذاب الیم یو ظاهری معنی دا ده فبشرهم بعذاب الیم نو زیره ولا ورکه د عذاب درناک وته ولاش زیره ولا ورکه ها زیره می در باندې جهنم ته بځي درناک عذاب ته بځي د الله د طرفنا زیره واورا ته پیغمبران وجنه ته حق پرس وجنه ستا سزا دغه ده یا فبشر باندې خبر ولا ورکا اعلان وتو کا خبر ولا ورکا دا عذاب درناک ان اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة دا کسان چې دا اصله را شو د کړه په دې حق پرستو پسې په دې علماء پسې په دې انبیاء علیهم السلام پسې اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة دا کسان دي چې بربادي اعمال د دې په دنیا او آخرت کې دنیا آخرت کې د دې اعمال برباد دي تباہ دي دي چې څه کوي دي حاجونه کوي نو حاجونه هم برباد دي کومونځونه کوي کو روزي نسی کو نور نیک کارونه کوي ښه کارونه کوي هر څه برباد دي یو د پیغمبرانو قاتل یو د پیغمبر د لاس وجل شوی دا خودی برباد دا همیشه د پاره جهنميان دي دغه بل خبره نشتی د چا د لاس چې پیغمبر شهید شو او څوک چې د پیغمبر د لاس مړ شو نو د لاس د جهنم ته ورسېد پیغمبر د لاس وجلې شه ده عام طور باندې پیغمبر پچا باندې دغه گزار نه کوي دا علماء منځ کې اختلافي خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچاو وکاو لیکن چا باندې گزار نه کو یو سړیو هغه اس ساتو ودا می ساتل لیدې د پاره چې پیغمبر وجنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې پته بدیل لګي ستا پاره به موږ تنظیم کو غټ سړیو د کافر غټ سړیو دیر روان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خلکو کې ګوري که زه نن د هغه نه خلاص شم نو بیا زما خیر نشتی وي خلک وایي سړی را خلاص دی
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای د چانه اسی هغه شی راواغه سعودي سي گزارې کو پسې ښه داغه وسه گزار کی داغه وسه زوري ناغه په سړ باندې ولولګي اسی وې کراو سیب ګرولې دی او هغه چې کوم روړي وباسي لاړ خپل ملګرو خوانه لاړ روړي وباسي چې وباسي مړ شوم وي اخلک وته به لوی سړی او شرم وکړه څه حیا وکړه څه لګېدل خو نه هسې کرېدل هغې تاسو ته پته ده دا چا کړلی گزار د چا دی وی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم گزار دی هغه را باندې گزار کړلی هغه د هغه د وجې نه داسې تاو را باندې جوړه ټینګېدی نه شم وی داسې حالي رسول الله صلی الله علیه وسلم نور صحابو ته ولی لیکن په خپل په کافر باندې داسې گزار نه کو ملګری وو جهاد کې به وو بچاو به کاو لیکن چا باندې وای داسې گزار نه کو ځکه چې پیغمبر د لاسه چې چا باندې گزار لګېدل جو همیشه د پاره جهنمی دی ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم وجنی آ کسان لره چې حکم کوي خلکو ته د نیکی حکم کوي خلکو ته د انصاف د توحید د خلقنا فبشرهم بعذاب أليم نذير ولکه د عذاب درناک اولئک الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة دا کسان برباد یا مال د دې په دنیا او آخرت کې وما لهم من ناصرین به دې پاره څوک مددگار اس وقت مددگار بے نہیں چاہتا امداد کی دنیا کیوں کی یا آخرت کیوں کی علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب اے تو خبر دا کسانو دا حال نہ چور کړی شوی ته صحیح صد کتاب لګوندګي سپوا ولا ور کړی شي دا لګوندګي صحیح سو ولا ور کړی شي دا کتابنا یدعون الی کتاب الله رب لکی دا الله کتاب دی حکم بینهم د پاره چې فیصلو کی د دې پمنس کې ثم يتولى فريق منهم بیا اوړي وړل د دین او هم مورزونه دي دي اراس کوونکی دله سره غوندې په اور کړی شي د کنه دا تورات ور کړی شي د انجیل ور کړی شي ده پای کې دله سره لګړې داغي سنه سره په غلری کنه او دلته چې قران کریم راغی هغه راشه پیغمبر ستا په منځ کې فیصلو کی پیغمبر لراشی کتاب لراشی قرآن لراشی جن راضی یا تولا فریق منهم اوڑی یو ډله د دین او مورزون او دیدی اراس کوونکی د دې کار دا اراس کوي ذالک بیانم قالوا لن تمسنا النار دیو مونږ دې ته ځکه ناراضو چې نه هیڅ غز براو نرسي مونږ ته ور یو مگر یو سورزي پشمار مونږ ته وور نه راسي مونږ به جانم ته نه زوي د چټي راوړل خلک وې دي چټي راوړل ذالک بیانم د دې وجنا چې دې داسي وای لن تمسنا النار چره راو بنرسي مونږ ته ور الا یا معدودات مگر یو سورزي پشمار سورزي پشمار بازی وای سورزي مطلب دا دی چې منګه څومره ګناهونه کړی هغه ټول راجم کی ناغې نه بورزي جوړی کی نو یو ورځ به یا به دوه ورځې درې ورځې وای څومره چې جوړیږي هغه موږ سزا راکې یا څومره چې موږ ګناهونه کړی د خپل عمر مطابق ولې هغه عمر خودي سره د پدې ته پتا و هغه عمر داسې چې ختمېدون کې نه ده نو د خپل عمر مطابق موږ به هلته کې ورځې تیرې کړو نو بیا به جنت ته لاړ یا د جهنم نه وځو جنت ته وځو او بازی وای منګ چې جهنم ته ځو څومره وځو سلوي خورځي کوم چې موسی علی السلام تلو غاری کوهی تورتا دلته خلکو شرک شروع کو ناغه تقریبا سلوي خورځي وي موسی علیہ السلام الته کې او دلته کې دي شرک شروع کړل نو هغه ګناه چې هغه زمونږ نیکونو کړل داغي هغه سزا موږ ته ملاويږي داغي په مقدار نو څو هغه سلوي خورځي دي نو سلوي خورځي موږ جهنم کې او بیا به راوځو
وغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون دوکه کې اچولی دی لرا دین د دی ما کانوا یفترون هغه څه چې دی خلکو کم درو جوړول د دې چې کوم عادت دی د دې مشرانو چې کوم درو جوړول هغه دروغ د وجینا دی دا خبرې کوي هغه دوکه کې اچولی دا کوم دی قانون دی چې ته څومره گناہ دی یو کوي او سزا دی بل مومي نیکه دی گناہ کوي او سزا دی وسې خوري او نه کیږي الله قانون داسې نه دی او نو دا دنیا کې قوانین څومره چې چلیږي آئے کې یو قانون هم داسې نشتی گناہ دی یو کوي سزا دی بل لور کوي داسې نه کیږي نو الله خو انصاف والا ذات ته عادل ذات ته هغه داسې چرته نه کوي چا چې گناہ کړل چا چې جرم کړل څومره چې کړل ایمان اشتی نو الله ته معاف کوي که سزا ورکړي سزا به ورکړي لیکن چې چا کفر کړل نو هغه معاف کېدی نشتی کفر باندې تل فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه نو څنګه به حال د دې نور زینو کې وای تاسو الله صلی الله علیه وسلم ده مخکې سورۃ بقره کې تیر شو تاسو چې وای لن تمسنا النار الا ایام معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده وام تقولون على الله ما لا تفعلون ما لا تعلمون فكيف اذا جمعناهم نو څنګه وای حال د دې کله چې راجم کو منګ دی لیوم لا ریب فیه هغه ورځ کې چې هیڅ شک نشته پای کې وفیت کلو نفس ما کسبت او پورا ورکړي شي هر نفس دا چې کم کسب کړي هم لا یظلمون په دې باندې ظلم نه کیږي ظلم په چا باندې نه کیږي د دینه څه کمه زیاته پی نه کیږي سې چې کړي هم عقبیها پورا به هم ملاوي د دې ځبانه بس ان الذين يكفرون بآيات الله يقينا کسان چې انکار کوي د الله د آیاتونو نه او یقتلون النبیین بغیر حق او قتل پیغمبران را پناه قبانی او یقتلون الذين او قتل کسان را یامرون بالقسط من الناس چې حکم کوي خلق ته د حکم کوي د انصاف من الناس د خلق نه فبشرهم بعذاب الیم نذیر ولا ورک د عذاب درناک خبر ولا ورک د عذاب درناک اولئک الذين حبطت اعمالهم فی الدنيا والآخرة دا کسان برباد یا مال د دې په دنیا او آخرت کې او مالهم من ناس نه وي پر سوک مددگار علم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ایت خبر ادا کسانو د حال نه چې ورکړی شي د صحیح صد کتاب یدعون الى کتاب الله رب لکی دا الله کتاب ته يحكم بینهم د پاره چې فیصله وکړي د دې په منځ کې ثم يتولى فريق منهم بیا اولی وړل د دین او مورزون او د دې راز کوونکی ذالک بیانهم قالوا دا دی وجنه چې دی ویلن تمسن النار چرې راو بنرسي مونږ ته ور الا ايام معدودات مگر یو سورزي پشمار وغرهم فی دینهم او دوکه کې اچولې دی لرا دین د دی دوکه کې اچولې فی دینهم د دې په دین کې ما کانوا یفترون اس چې دی کم درو جوړول فکیف اذا جمعناهم نو څنګه وای حال د دې کله چې راجم کو مونږ دی هغه ورځ کې چې شک نشته پای کې وفیت کل نفس ما کسبت او پورا ورکړي شي هر یو نفس لا چې کم کسب کړي وهم لا یظلمون او دی باندې به ظلم نه کی الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله